بانک نه قبلې ته مې مخ دی چې کور مې واړه لېږلو په قرض پسې خو هغه چا ور نه کړه. قرض هم څوک نه درکوي. چا قرض هم هسې په دې وخت کې ستا خواږه دوستان څه شو؟ بس هېڅ هم نشته. او زه دا هم نه غواړم چې یاره ما له دې یو سړی پیسې راکړي. زما دا ارمان دی چې بس کوم یو سړی زما علاج غواړي بس ما له دې علاج وکړي. زما پیسو ته ضرورت نشته. ټرانسپلانټ دې دله وکړي. بس ما له دې علاج وکړي. زما باندې دا غټ احسان دی. کوم ځای کې چې اوبه ژوند بچ کوي نو هلته د ده اوبه ژوند ختموي. خرچې دغه حالات دی بس یو بل یې کوي. که چا وکړه چې وړه به وخوري، که چا ونه کړه نو چا ته داسې لاسه نه دي ویلي چې یاره ماشومان څه په مغړه خټه روټۍ جامه پیسار هېڅ هم نشته. زه یې پلار یم چې ما وله ونه ګټله دا دې زه پرېوتی یم. صرف زه په لنډو تا ته دا وایم چې د ده صرف کفن ته دا ټایم انتظار دی. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو علاقه د سوات ته او په سوات کې د منګلور د کټنی ګردو هسپتال ته راغلی یم. دا ځای یو مریض دی، تعلق یې د اوښ سره دی. د هغې 3 لوڼه دي ماشومانې او د هغه ته چې کوم تکلیف دی، کم درد دی، هغه ما ته وختي بار کال وکړو وسیم بچي زما سره قسم وخوړ ویې ژړل چې ما سره 300 روپۍ دي. صاحب کو دا پروګرام څوک هم ګوري د الله د رضا لپاره مخ ته شیر کوي او ستاسو نه چې څومره ښه کېږي د دې علاودین سره وکئ. داسې یو کور کې ناست دی. زه پسې پروګرام نه کور ته تلمه خو د هغه مجبورۍ ته مې وکتل. په نیمه شپه دې هسپتال ته رالم. د هغه یو اواز اوچتومه تاسو ته اقدمه زما سره اوسئ. کتونکو دا ټایم موجود یم په سوات کټنی هسپتال کې. دا هغه علاودین دی، د هر اصلګۍ هر تکلیف ته مرګ دی. علاودین دي 3 بچي. په دې کیمره کې تاسو ته تصویران ښکاري او زه د دې پروګرام نه تلمه اوچ ته خو ده زما سره نن دونه رابطه وکړه بار چې وسیم بھائی زما سره صرف 300 روپۍ دي. صاحب علاودین څه وخت کې ډېر د ګټې وټې خاوند و. الله پاک سړک ته کېنو. صاحب په دې حالات کې مې یو کس سره دوکه کړې ده چا وله پروګرام کړی و. هغه پروګرام یې وکوت، د ده سره رابطه وکړه. د ده نه 18,800 روپۍ والي. صاحب د ده نه جیب وهل اخو د کلي د ملنګ نه جیب وهل دي. کوم ځای کې چې اوبه ژوند بچ کوي نو هلته د ده اوبه ژوند ختموي. علاودین په خپله کوي. اوس ته د اړې مزدورۍ هم نه دی. څه وخت یې په سعودي کې تېر کړ راغی، په دې مرض باندې اخته شو. دته کېږي صاحبه پرون ته ډایلسس شوي دي چکدره کې. اوس ورته په سوات کې دونه تکلیف و، ساه یې مات شوی و. د ده یو رڼا یو تکلیف در تاسو ته ږدو، د ده تپوسونه کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علاودین څنګه یې؟ خیر دی الحمدلله. بس په دې سات شکر دی. کور دا نغرې حالات ملا څنګه چې دي یاره؟ بس هغه خبره خدای ته کاتې دي، یو بل یې کوي. وختي چې دا ما سره رابطه وکړه زما سره 300 روپۍ ده. قسم دې وخوړ بانک وي یار. بانک نه قبلې ته مې مخ دی چې کور مې واړه لېږلو په قرض پسې خو هغه چا ور نه کړه. قرض هم څوک نه درکوي. چا قرض هم هسې په دې وخت کې ستا خواږه دوستان څه شو؟ بس هېڅ هم نشته. شاته شوي دي ټول خپل پردي. هېڅ هم نشته. ما سره چې دی لکه ترون راله اوسه پورې ښه علاج وکړو. 3 نیم کاله راله ترونو علاج وکړو.
خو دغو غریبانو روانې موس ختم شو. اوس دغه لکه اوس هم نه کېږي. دغه وس دونه وس نه کېږي چې هر ماله دغه وکړ سړي ته خپلې خرچې دي. هغو غریبان چې دی لکه زه مخکې به ماله 15 ورځې پس 20 ورځې پس به زه پېښور ته تلمه، نو په ما باندې دغه 30-35 هزار روپۍ خرچه راتله. تا د شپې دې خوب کېږي؟ نه، ټوله شپه مې الله په سر ګوارې چې 15 منټه خوب مې کړی دی بېګا، او د سابندۍ د وجې نه مه زه ټوله شپه دغسې ناست وم دی. هسې دې بچو ته چې ګورې په دې کور کې خفګان درله درځي؟ ډېر راله راځي چې لاولو بچي نه و چې بچي راله خدای راکړه، جو زه یې ورته محتاجه کړم چې دی دغه بل درته ور دی ده. کتونکو د علاودین خبرې صاحب دا زړه چي دا سړی دردی خو څوک هم د الله د رضا دپاره ښه کول غواړي. دا لمبر تاسو ته مونږ د پروګرام کې ږدو، دا لمبر تاسو ته ښکاري. نورې دوکې د داسې خلکو سره مه کوئ، هېڅ پته نه لګي. د دنیا دا وخت ډېر زیات کم دی، پته نه لګي کېدی شي تاسو پکې هم ګیر شئ. او بیا صاحب د علاودین نه پیسې وهل، زه یم قسم په خدای د خنزیر د غوښې نه بتر دي. پښتنو څه کوئ یار تاسو؟ د داسې خلکو نه پیسې وایي. علاودینه پړه دې سیدي وایه صاحبه. بس پړه مې دا ارمان دی چې یاره ما ته ګرده ولګي، زه ښه شم او د خپلو بچو له بیا مزدوري شروع کړم. وایه دنیا دې دا ټایم ګوري، وایه چې دی د خپلو بچو لپاره زه به خپله وګټم او د خپلو بچو باندې زه وخورم. دا دې بړه ارمان دا مې د پړه باندې غټ ارمان دی چې لکه زما بچي د بل په در کې ونغدېږي. ستا خو به سترګو کې وخې رالی یاره. نو وخت کې به لازم راځي چې دغه خبره مجبورۍ ته پرېوتو. د بل لاس ته کاته دي، که چا سره راکړه ښه، که چا سره را نه کړه جو قلاره قلارې ده. هسې خو په دې مرض کې خو ډېرې اوبه هم ښه نه وي، خوب هم نه وي، هغه کورودانه دي په څه حالات کې ده. بس زه به دا تاسو هغه څه ووایم. خدمت دله کوي؟ الحمدلله خدمت راله کوي، خو بس هغه به ځان راچاو دی ټوله شپه. سړی چې مور چې بچي ته ناست دی نیغه دغسې هغه ما ته ناست دی. هسې د کور د نغري خرچې څه حالت دي؟ خرچې دغه حالات دی، بس یو بل یې کوي. که چا وکړه چې وړه به وخوري، که چا ونه کړه نو چا ته داسې لاسه نه دي ویلي چې یاره ماشومان څه په مغړه خټه روټۍ جامه پیزار هېڅ هم نشته. زه یې پلار یم چې ما وله ونه ګټله، دا دې زه پرېوتی یم. نو کلي کې راسه خلک تعاون کوي، خو لکه دونه. ستا د علاقه د اوښ سره د کوم ځای کلی کم یو دی؟ کلی زمونږ چې دی اوچ دی او ګلي باغ د کوزدیر کې راځي. ستا نوم پوره علاودین دی؟ او زما په دغه لمبر باندې ستا ایزي پیسه اکاونټ شته؟ په دې باندې زما ایزي پیسې اکاونټ شته. ډېره مننه. کتونکو زموږ یو اویس بھائی دی، تعلق یې د کراچۍ سره دی. هغه ما له 20,000 روپۍ رالیږلي دي چې چېرته هم داسې تکلیف وي په داسې پروګرامونو پسې موږ ګرځو. زموږ دا کوشش وي چېرته غریب وي، معذور وي، کمزور وي، داسې بیماري، نو انشاءالله هلته موږ زموږ د شمال نیوز نماینده زه پخپله وسیم خان هغې ته ځان رسوم. د دې غریبانانو اواز تاسو ته ږدم. صاحبه زما مختصر خبره ده، خبر ختموم، دا پروګرام راټولوم. خو د علاودین سره په دې سخته کې ودرېږئ. د دنیا خرچې کوئ، څه لږه لږه حصه په دې کې د ده سره واخلئ. د ده صرف زه په لنډو تا ته دا ویم چې د ده صرف کفن ته دا ټایم انتظار دی چې زه یم په دې شپه باندې به د ده په بچو باندې کم سخته تېرېږي، کم تکلیفه تېرېږي یار. زه دا هم نه غواړم چې یاره ما له دې یو سړی پیسې راکړي. زما دا ارمان دی چې بس کم یو سړی زما علاج غواړي، بس ما له دې علاج وکړي. زما پیسو ته ضرورت نشته. ټرانسپلانټ دې دله وکړي؟ بس ما له دې علاج وکړي، زما باندې وی دا غټ احسان دی. دغه پیسو ته زما ضرورت نشته چې زه پیسې والم. که ما ته یو سړی دا کور هم د پیسو نه ډک کړي، زه په پیسو څه وکړم؟ زما اصل کې ژوند پکار دی چې زه د خپلو بچو ته روغ شم. الله دې ستا اړه د ارمان پوره کړي. صحیح ده، موږ ستا د اواز کېښودو، انشاءالله تا سره به رابطه کوي. صحیح ده. دا 20,000 روپۍ والا. صحیح ده. دا زموږ یو اویس بھائی دی، کراچۍ نه رالیږلي. هغه ته هم دعاګانې کوم، موږ هم دعاګانو کې یاد ساته. دا پروګرام دی ټوله دنیا دا ټایم ګوري، انشاءالله تا سره به رابطه ښیي. ها صحیح ده. پړه دې نور څه شته؟ بس په دغه مې پړه ارمان دی چې زما علاج وشي او ما ته دغه ګرده ولګي او زه د خپلو بچو ته روغ شم. نور هېڅ ارمان نشته. جی دا د لاویس بھائی رالیږلي د کراچۍ سره تعلق دی. ښه نوم زه نه ویل غواړم، خو مجبورن داسې چې هغو ته هم پته ولګي زموږ دا شیز مطلب ځای ته دی ورسو. الله دې خوشحاله کړي، والله دې وله ډېرې تېرې ورکړي او الله دې چرته هم نه خراب کړي.
او چې څونه دواګانې هم به یې ورته کوو. ډېره مننه. کتونکو تاسو د علاودین خبرې واورېدې. شپه ده صاحبه، د شپې موږ پروګرام نه ځو. او صاحبه زه په خپله بیمار وم. اکثر چې ډاکټر زما ټسټونه وکړي ته ډېر بیمار یې، خو چې زه هغه ټسټونو ته وګورم بیا ذات ته وګورم زه یم خدای زه هم د مرګ یم. خو چې زه داسې خدمتونه کوم صاحبه نو الله به انشاءالله ما نه خرابوي. صحیح ده، اجازت راکړه ښه لاړو. الله دله صحت درکړه ښه لاړو ځي لاړو. اسپتال ډي ایم ایس صاحب شکریا ادا کوم، بیا د ایم ایس او بیا د اسپتال چې څونه سټاف دی بیا زموږ د پولیس بایګان دي او بیا هم په دې مشوره ده په دې واټ کې زما سره وګرځېده او دوله دې الله پاک یو اجر ورکړي. بیا داسې د غریب سړي اواز اوچتول په دې شپه باندې په هغې باندې الله پاک ډېر څه ورکړي. بیا زموږ سره اویس بای د کراچۍ دی، هر مریض سره د هغه داسې یو تعلق دی. الله دې ورله لوی اجر ورکړي، دې خلکو سره ښه کوي. کتونکو ماله اجازت راکوئ. وسیم خان، شمال نیوز، سانګوټه سوات.